د رمضان المبارک سپوږمۍ چې کله وویني نو د ماښام د مانځه نه واخله د ماسخوتن د مانځه پورې دا عمل وکړه، تا باندې به الله رب العالمین د رزق دروازې هغه پرانځي او په تا باندې به داسې د اسمان نه رزق چې کوم دی ټول کال په پراخۍ سره راځي، لکه څرنګه چې سړی د یو غر نه اوبه توی کړي او هغه ښکته طرف ته زر زر راتویږي او زر زر چې کوم دی ځان ویښ ته رسوي، داسې به په تا باندې غونډ کال چې کوم دی نو هغه په پراخۍ سره د الله له طرف نه رزق راوریږي او رزق به درته میلاویږي. ډېر ملګري هغه اکثر دا چې کوم دی نو هغه دا یو قول خدای خبر چې د چا دی دا بیانوي. یو ملګري تپوس کړی او تاسو په سوشل میډیا باندې داسې قسم الفاظ دا ډېر زیات اوریدلي وي چې د هغه به رزق پراخی او د هغه به دا او د هغه به دا او د هغه به حاجتونه پوره کېږي. ګورئ چې دا حدیث دی که دا حدیث نه دی، زمونږ کار دا دی چې مونږ عوامو ته په دې پیج باندې هغه مسایل او هغه حدیث راوړو چې هغه صحیح وي، د حدیث په کتابونو کې موجود وي او هغه حدیث او هغه قولونه چې هغې خلکو ورله د حدیث رنګ ورکړی دی هغه هم خلکو ته مخامخ کړو، هغه هم خلکو ته واضح کړو چې دا حدیث دی که دا حدیث نه دی. ګورئ چې دا کوم قول که د هر چا دی، د یو بزرګ دی یا د یو شیخ دی، د هر چا چې دی خدای خبر چې د چا قول دی مونږ ته د دې علم هم نشته دی، خو په دې میډیا باندې اکثر چې کوم دی دا خلک ډېر زیات شیر کوي. نو دا د حدیث په یو صحیح کتاب کې چې کوم دی نو هغه هم نشته دی، دې ته د حدیث نسبت کول په دې باندې د حدیث ګمان کول دا ټیک نه دي، ځکه چې دا د حدیث په صحیح کتابونو کې چې کوم دی نو هغه نشته دی. نو لہذا د دې نه اجتناب پکار دی او کم ملګري چې دې ته د حدیث رنګ ورکوي وایي چې دا حدیث دی دا د یو صحابي قول هغوی نسبت ورته کوي یا ورته د نبی علیه الصلاة والسلام نسبت کوي، نو هغوی ته زه وایم چې تاسو به دا حدیث هم د نبی علیه السلام اورېدلی وي چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، چا چې په ما باندې قصدن عمدن چې کوم دی نو هغه دروغ وتړل ډېر ځان په جهنم کې ټیکاونه او ځان دې په جهنم کې ځای وګرځوي. زما عزتمندو نو د دې نه اجتناب پکار دی، دا د حدیث په کتابونو کې نشته دی، دې له د حدیث رنګ ورکول او دې ته د حدیث نسبت کول دا صحیح نه دي. نو پکار د زما عزتمندو چې کوم ملګرو ته د وسه پورې پته نه وه اوس ورته پته ولګېده نو داسې قسمه څیزونه دا مه شیر کوئ، دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کوئ، دومره یې شیر کوئ چې هغه ټولو ملګرو ته ورسیږي کم کسان چې دې ته د حدیث نسبت ورکوي او دې ته د حدیث نسبت کوي. زما عزتمندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.